السلام علیکم ملګرو د عمران خان کار آسان شو. عمران خان چې څه غوښتل هغه کېدو والدي د لطیف کوسا په کور باندې چا حمله کړې وه، مقصد یې سو او د دې شاته د چا لاس دی، دا د چا منصوبه بندي وه. بل اړخ عمران خان یو ځل بیا خپل عوامي طاقت خودو طرف ته اشاره ورکړې ده. هغه بیګا په خپل خطاب کې څه ویلي دي او مریم نواز په میډیا مینجمنټ باندې په اربونو روپۍ لګي، خو بیا هم پاکستانی عوام مریم نواز په سکرین باندې لیدل نه غواړي. مولانا محمد قاسم او حافظ نعیم الرحمن بارکې د جمعیت العلماء اسلام مختلف رائے ولیدي. بل اړخ مهاتیر محمد د عمران خان په حق کې مخې ته راغلی دی او د عمران خان دپاره یو خصوصي پیغام جاری کړی دی. هغه پیغام څه دی؟ دا ټولې خبرې په دې نوې ویډیو کې تاسو سره ډسکس کوم، خو د هغې نه مخکې تاسو ټولو ملګرو ته دا ریکویسټ دی چې دا ویډیو مخکې ملګرو سره ضرور شیر کړئ او تاسو خپل قیمتي رائے هم ما سره په کمنټ کې ضرور شریکه کړئ. لاول راځو چې د عمران خان کار څنګه آسان شو او عمران خان چې څه غواړي هغه کېدو والدي او چې کوم سینیر وکیل دی د هغه تعلق چې مخکې پیپل پارټۍ سره اوس هم هغې سره دی، خو داسې ښکارېږي چې هغه کیدای شي زر د هغې نه لارې چې دي نو هغه جدا کړي. هغه په کور باندې حمله شوې ده. هغه په کور باندې دا حمله ولې وشوه او د دې شاته د چا منصوبه بندي ده او مقصد یې سو؟ اول درته دا وایم، دغې نه یو ورځ مخکې کله چې د په کور باندې حمله کېده نو وکلا کنونشن او په وکلا کنونشن کې لطیف کوسا دا وویل چې یاره کم ملیټري کوډ دي نو د هغې مخې ته چې کم وکیلان دي هغه به یو عیني دیوال ثابتېږي او سپریم کورټ ته مونږ دا وایو چې یاره په دې معامله باندې تاسو فل کورټ جوړ کړئ او بیا مونږ ګورو چې کم یو جج چې دی نه دا جسټیفای کوي یا د دې حمایت کوي. د هغې نه پس د ده په کور باندې فایرنګ وشو او د هغې په نتیجه کې د ده چې کوم ډرایور دی هغه زخمی شو. نه دې باره کې اعتزاز احسن دا ویلي دي چې دا صرف وکیلانو د یرولو کوشش دی چې یاره وکیلان دی ویریږي او د دې منصوبې شاته شهباز شریف دی او رانا ثناء الله دی، یعنی دا د هغې منصوبه بندي ده. خو د دې نه وکیلان یریږي نه بلکې دې سره وکیلان چې دي نو هغه به نور هم مضبوطیږي. اوس ته دا وایم چې یاره د عمران خان کار څنګه آسان شو او څنګه عمران خان چې څه غوښتل نه هغه کېدو والدي. وکیلان چې دي هغې دې وخت کې دا وایي چې یاره مونږ چې دی کیدای شي راتلونکي ټیم کې دوی یو د آیین دپاره یو تحریک شروع کړي او که چېرې وکیلانو دا تحریک شروع کړو نو بیا چې کم چیف جسټس دی هغه ته فیصله کولو کې اساني وي او چیف جسټس هم دا ویل دي چې یاره مونږ ټولو ته دا ووایي چې کم ختمي فیصله ده هغه دا شوې ده او مونږ به د هغې نه نه رسټو کېږو او ختمي فیصله دا ده چې کومه 14 مۍ واله ده. نو اوس ګورو که وکیلان ودرېږي نو بیا د عمران خان چې کوم کار دی هغه به آسان شي، یعنی چیف جسټس به فیصلې کول به هغه ته آسان شي او هغه چې دی نو د شهباز شریف یا چې د هغه کومه کابینه ده نو هغه نااهله کولو کې به هغه ته اساني شي او هغه به ډېر ښه طریقې سره دا فیصلې وکړي کو چېرې وکیلان چې دي هغوی یو تحریک شروع کو یا هغوی چې دی د آیین د بالادستۍ دپاره ودرېدل. بل اړخ عمران خان یو ځل بیا خپل عوامي طاقت خودو دپاره طرف ته اشاره کړې ده او هغه دا ویلي چې مونږ به پوره نه احتجاج کوو. هغه دا ویلي چې یاره دې ټایم کې پاکستاني عوام له دا فیصله کولی چې یاره هغوی د دې ظلم خلاف आवाज اوچت کی او د ظلم خلاف आवाज اوچتول چې دی هغه جهاد دی. جمهوریت چې دی هغه خلک ازادي او په کراچۍ کې چې څه وشو نه دا جمهوریت نه دی. اوس مونږ آیا دا ظلم چې دی نه دا برداشت کوو او په کورونو کې به ناست یو نو بیا مونږ د دې باندې پېښ شو چې یاره د پاکستان چې دی نه هېڅ مستقبل نشته او یا مونږ د پوره من احتجاج دپاره تیار اوسو یا د مونږ د دې ظلم خلاف چې دی نه پوره من احتجاج وکړو. یو وړخته که مونږ وګورو نو مریم نواز چې دی نه په میډیا مینجمنټ باندې په اربونو روپۍ لګوي، خو بیا هم د پاکستاني چې کوم عوام دي هغه مریم نواز په سکرین باندې لیدل نه غواړي او د دې یو ثبوت زه تاسو ته مخې ته ایږدم. پرون مریم نواز د دوی ورکر کنونشن و هغې ته خطاب کو نو زه تاسو ته وایم چې کوم بول نیوز چینل دی نو په هغې باندې صرف یو کس مریم نواز چې کوم خطاب دی هغه لایو کته. ایروای یو ډېر غټ نیوز چینل دی په هغې باندې صرف 180 کسانو د هغې خطاب چې دی هغه لایو کته. ایکسپریس نیوز باندې 28 کسانو او په جیو نیوز باندې 1.2 کې یعنی 1200 کسانو د هغې خطاب لایو کته. یو وړخته خو عمران خان باندې پابندي ده کله چې د هغه لایو خطاب وي نو تاسو وګورئ چې په دې میډیا چې کوم چینلز دي په دې باندې هغه څونه په لکونو کسان باندې د هغه خطاب چې دی هغه لایو ګوري او بل اړخته مریم نواز ته وګورئ نو د هغې خطاب چې دی نو د دونه هر څه نه باوجود دونه اربونو روپۍ باندې لګولو نه باوجود د هغې چې کوم خطاب دی نو هغه یو څو سوه کسان ګوري. نو دې کې دا فرق دی د دې نه د مقبولیت چې کومه اندازه ده نو هغه تاسو ډېر ښه طریقې سره کولی شئ. مولانا محمد قاسم او حافظ نعیم الرحمن بارکې د جمعیت العلماء اسلام رای څه ده هغه تاسو ته وایم. کله چې په این 22 باندې الیکشن او ضمني الیکشن نه عمران خان هغه سیټ چې دی نه هغه وګټه نو بیا چې کوم جی وای والدي هغوی دا وی چې یاره دا یو شرابي له خلکو اوټ ورکو یو عالم دین له اوټ ورنکو او دا چې دی نه د اسلام شکست دی. ابل ورځ په کراچۍ کې د میر الیکشن وشو. یو وړخته PPP یو لیبرل پارټي ده هغې ځان ته لیبرل وایي، بل وړخته حافظ نعیم الرحمن یو حافظ قرآن دی
هغه ته شکست شو نو په دې شکست باندې جی وای والا جشن مناوي او تاسو ته دا پته وي چې جی وای چې دی نه د خلاف ووټ ورکړی دی هغوی پی 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 سره اتحاد و د هغې صرف دا وجه وه نه دې ټیم کې زما سوال دا دی چې دوی دونه منافقت ولې کوي آیا مولانا محمد قاسم چې دی زموږ دپاره ډېر قابل قدر دی دا ټول پکار چې د هغه احترام وکړي خو که هغه شکست چې دی نه د اسلام شکست دی نه بیا د حافظ نعیم الرحمن شکست چې دی د اسلام شکست ولې نه دی ټول عوام چې دی دا سوال نن سبا په سوشل میډیا باندې ډېر زیات اوچتوي ما چې تاسو سره هم شریک کړم بل اړخ ته مهاتیر محمد د ملیشیا چې کوم وزیر اعظم دی هغه د عمران خان دپاره یو ډېر خصوصي پیغام جاری کړی دی دا پیغام په سوشل میډیا باندې ډېر زیات وایرل و نو ما چې زه په خپل ویډیو کې هم تاسو سره شریک کړم هغه دا ویل چې ما ته امید دی چې ته به خپل جدوجهد جاری ساتي او انشاءالله ته به کامیابېږي یعنی عمران خان سره چې د هغه کم مخکې تعلقات ملیشیا سره ترکی سره څومره چې اسلامي ممالک دي عمران خان کوشش کوي چې دا ټول اسلامي ممالک چې دي هغه یو ځای ته راټول کړي نو هم د هغې دا نتیجه ده چې دا څومره هم اسلامي ممالک دي هغوی دا بیا غواړي چې یاره عمران خان چې دی دوباره په اقتدار کې راشي نو ګورو چې راتلونکي ټیم کې څه کېږي څومره هم اپډیټس وي او په دې پیج باندې تاسو سره شریک کوم دا ویډیو مخکې ملګرو سره ضرور شیر کړئ او تاسو خپله قیمتي رایه هم ما سره په کمنټ کې ضرور شریکه کړئ د الله په امان